سیند په غاړه تللی دی او په دې ځای نه زرعي ځمکې چې دي دا د خلکو ډېرې کمې دي تا ته پته ده په سوات کې نو په دې وجه باندې خلک د دې خبرې دغه کوو چې یاره دا که چېرې دا د سیند په دواړه غاړه تللی نو یو خو به دا سیند وراني به نه کول بیا محمود خان وزیر اعلی او زما نه ایگزیکټیو وایي کې هم هغه دا خبره وکړه چې یاره دې یوې هفتې نه به تاسو دا کار وینئ او دا به روان وي او دا کار به کېږي زما اوس هم یقین نه کېږي چې دا کار روان وي ډاکټر صاحب د سوات موټروې دا یوه عظیمه منصوبه ده او څه وخت نه په دې کار دغه شوی دا په تېر دور کې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سابقه محمود خان د دور منصوبه وه خو د دې سره ریلیټډ چې دی زرعي ځمکه وه او په هغې باندې دلته د مقامي خلکو هم تحفظات وو چې یاره دا په پراپر د سیند په غاړه شوی وي خو د دې بیا چې دی د ټیکهدار او د دوی مابین چې دی د انجینر د هغې سلا رانله اوس چې دی بیا په دې باندې وپېره د کار آغاز وشو دې منصوبې ته په کم نظر ګورئ د دې به پیدې څونه وي نقصانات یې په زرعي ځمکو څونه دي بلکل باچا صاحب یو خو دا دی چې لکه د ټوریزم دپاره چې دی نو د روډ یعنی رسایل دپاره چې روډونه نه وي که نه ټوریزم نه پروموټ کېږي نو دا یو بهترین منصوبه ده د ټوریزم د پروموشن دپاره چې لکه زموږ د سوات ټوریزم چې دی دا یو ډېره یو داسې منصوبه ده چې لکه زه به دا ووایم چې زموږ ټوریزم چې دی نو هغه د ټولو نه اهمه منصوبه ده چې زموږ دلته خلک په هغې کې په روزګار دي او په دغه دي خو خبر دا ده چې یاره دا په کومه طریقه چې دا روډ تللی وی نو که فرض که دا په پراپر لږ د سیند په غاړه تللی وی او په دې ځای نه زرعي ځمکې چې دي دا د خلکو ډېرې کمې دي تا ته پته ده په سوات کې نو په دې وجه باندې خلک د دې خبرې دغه کوو چې یاره دا که چېرې دا د سیند په دواړه غاړه تللی وی نو یو خو به دا سیند وراني به نه کول بیا ولې چې تا ته پته ده چې هر وخت سیلاب راځي او دنیا ورانۍ نو که چېرې دا د سیند په غاړه تللی وی دې ته وټې شوی بهترینه طریقه به وه نو بیا به د خلکو نقصانونه به هم کم شي دغه زرعي ځمکه ده لږه ډېره هغه لاړه تقریبا ختمه شوه نو په دې وجه باندې که نور د روډ هېڅ څوک مخالفت نشي کولی روډ چې دی دا یو بهترینه منصوبه ده او سوات موټروی چې دی نو دا په کار دی نن ډېر مخکې شوی ډاکټر صاحب څنګه وګورو نان کسټمټېډ ګاډو تعداد چې دی هغه د 4,70,000 نه هم باو شو بلکل په دې عام روډ باندې ډېر زیات ټرافیک چې دی دغه دا څنګه چې تاسو وویل د ټوریزم دپاره د دې علاقې د پرمختګ دپاره یو ښه دغه دی خو دلته ټوریزم سره ریلیټډ چې دی محکمه زراعت دي نو زراعت او ټوریزم دواړه ریلیټډ کوي د سوات او ملکنډ ډویژن په اکانومي باندې نو د دې سره چې دی باغات او زرعي ځمکې تباه شوې دلته د ځمکو د مالکانو پې هم تحفظات دي آیا پراپر که دا د سیند په غاړه شوی وي نو د دې به ویو هم ښکلې وه او دا به د عمري منصوبه او د دغې ځمکو مالکان دا هم ویلو چې یاره زموږ کم شاملاتي ځمکې دي موږ د دې پیسې هم نالو خو بلکل باچا صاحب تقریبا 20 ارب روپۍ دي زموږ د دغه پورې چې دی نو دا د دې د ځمکو دغه ورکړې نو لکه دا 20 ارب روپۍ چې دا به هم د ګورمنټ ته پاتې شوي وي لکه څنګه چې تا وویل مالکانو دا وویل چې موږ له 1 روپۍ نه نالې خو دا سیند موږ له وتړي او په دې په دواړه سایډ باندې دي دا موټروی بوځي چې دا موټروی په دغه تللی وی نو زما په خیال چې لکه دا به داسې منصوبه دا ټول سوات چې نو هو به ټوریزم پروموټ شو او یو بله دا شوی چې لکه خلکو به دعاګانې کولې لکه د حکومت ته دې ته یو بله زه به ستاسو په ذهن کې راولم لکه الله دې وکړي چې دا منصوبه اوس بیا روانه شي خو زما چې د کمې پورې لکه معلومات دي او کم دغه دي نو داسې راته ښکاري ولې چې تاسو به چې کله محمود خان وزیر اعلی او زما نه ایگزیکټیو وایي کې هم هغه دا خبره وکړه چې د یوې هفتې نه به تاسو دا کار وینئ او دا به روان وي او دا کار به کېږي زما اوس هم یقین نه کېږي چې دا کار روان وي ولې چې بېګا ډیزل ګران شو دا ټیکهدار خو به د ګاډو او باچا صاحب دغه شانتې دغه زیډ کې بي دی کس سره چې یاره زموږ نوم نه خو په حواله باندې هغه ووایي چې سوال نه پیدا کېږي ولې د اوسه پورې مونږ ته ګورمنټ چې دی نو هغه پیسې چې کم 30% په دې کې د هغو شیر دي د ګورمنټ او 70% لکه 70% چې دا دغه لګوي دا هغه وایي چې دا اوس مونږ له هغه دغه نه کوي
او یوازې د ډیزل سره سره به سیمنټ او هر شی به ګران شي. بالکل جی دا د موټروي عظیمه منصوبه دا د ټوریزم او د سواد د ترقۍ لپاره یو لوی پرمختګ دی خو د دې سره سره چې دی دلته زرعي کمزمکو ته نقصان ورسېدو دا هم یو لوی زیان دی. د موټروي دا منصوبه چې دی دې ته عوام ډېر په ښه نظر ګوري خو که پراپر دا د سیند په غاړه شوی وي سیند تړلی شوی وي نو په دې سره به ټوریزم نور هم پروموټ شو ځمکې به هم بچ شوي او زمونږ دا قیمتي زراعت چې دي دا به هم بچ شوي. د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا به ریپورټ وکړ.